د خپل مور او پلار سره دومره مینه ده چې د الله مینه پکې پایمال کړې ده د مال سره دومره مینه ده چې د الله مینه پکې پایمال کړې ده د جیدات سره دومره مینه ده چې د الله مینه پکې پایمال کړې ده د ځان سره دومره مینه ده چې د الله مینه پکې پایمال کړې ده د قام قبیله سره دومره مینه ده چې د الله مینه پکې رسته کړې ده د دروغ مینه د دروغ مینه لکه الله دغه وضاحت کی ګوره سورہ توبہ آیات نمبر 24 کې الله دغه وضاحت کړی دی لکه چې په دروغ باندې مینه کوي او زما تاسو سره ډېره مینه ده ته مې ډېر خوښ الله سوې قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وردا خلق الله وضاحتكم سوک چې وای زما الله سره مینه ده لیکن دا الله مینه د چا په مینه کې پایمال کړی ده د خپل اولاد سره دومره مینه ده چې د الله مینه پکې پایمال کړی ده د خپل مور او پلار سره دومره مینه ده چې د الله مینه پکې پایمال کړی ده د مال سره دومره مینه ده چې د الله مینه پکې پایمال کړی ده د جیدات سره دومره مینه ده چې د الله مینه پکې پایمال کړی ده د ځان سره دومره مینه ده چې د الله مینه پکې پایمال کړی ده د قام قبیله سره دومره مینه ده چې د الله مینه پکې رسته کړی ده اوس د دروغ مینه ده دا دروغ مینه ده یاره جی زما الله ډېر خوښ دی زه عبادت کوم د الله نه علاوه بله خبره نه کوم اوس ګوره چې دا د رښتیاو خبره ده که د دروغو نو دې ته ته بیا سوچ کوه چې یاره جی زما د الله سره ډېره مینه ده د الله د رسول سره مې ډېره مینه ده لیکن چې کله خبره د قام قبیلې راله خبره دلته د الله او د الله د رسول راله اوس وګوره که دې سړي قام قبیله واغسته پوه شه چې مینه یې دروغجنه ده که چېرته مقابله د چا راله د بچو راله او د الله د دین راله د بچې واغست د الله دین یې پرېښود مینه یې دروغجنه ده که چېرته خبره د مور او پلار راله خبره د اهل و عیال راله خبره د مال او د جیداد راله خبره د نفس راله او د په دغه ځای کې د الله مینه پرېښودله د الله دین یې پرېښودو او دغه کارونه یې واغستلو دا اوس د دروغو دا څه مینه ده دا د دروغو مینه ده نو پکار ده چې د دروغو د مینې نه موږ څه وکړو ځان بچ کړو چې چا د چا سره مینه وکړه د الله په مقابله کې د بل چا سره مینه وکړه دا سړی فاسق دی زه نه وایم د الله فتوا ده یو د مولا فتوا یو د الله فتوا نو ګوره دا فتوا الله لګولې د فسق د هغه چې دا سړی فاسق دی کم از کم د نبی علیه السلام سره ګوره مینه پکار